دې میاشت کې یو ډېر د رسول الله مبارک عظیم الشان صحابي چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې د هغه ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی. حضرت بلال د پلار نوم رباح مناسب ګڼم چې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یو هم څیز دی چې هغې ته موږ اذان وایو اقامت بانګ نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق دی. د پلار نوم رباح او رباح او د مور نوم حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی مور یې وینځه وه او دیم غلام حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویختیم ګلګوچي او اوږد قد او وجود یې نری لرم او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام هغه له به یې ګډې چیلې سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناستو. حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ولا آواز ورکوي یا غلام اے لکا هل فی شاتک لبن ستا دې ګډه چیلې کې پیشته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر ځکه هغه خو پېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله نو درې باره ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته نو په بلال یې مغه پی وسکل نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه ی پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته وی بلاله ګوره چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه
مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیمه هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې ړومبې وخت دی نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکرم او ته خو پردې غلام یې بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي نو چې د کور ته ګډې چیلی بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلی کوم ځای سرولی دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دې مونتي ځکه نن دې ګډې چیلی ټولې سربې راغلې دي او د یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډې چیلی سره وه دا دې ډېر ښه ځای موندلی دی نو د سار لبیال ته ګډې چیلی بوتلې نو بیا به هلته سرولی په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیسکل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره خو هغه مینه محبت رو رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي نو یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې خو د هغوی خدایان هغوی به ورته سجدې کول عبادت به کو د پې لاړې توکړې مردارو تف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح کو نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخو هغې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا څه اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی یو پرېښي دي وی ګوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وی نه هغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دی ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایا بس دا غزله کې د الله مینه ننوتې وه دا غزله کې د الله محبت ننوتې وی بالکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حق زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په د واله ټکول شروع شو او داسې واله ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بیږي امیه راغې او بویې ته ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم تی نه شي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلیت هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې
او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کې